بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خو تاسو ټولو زه ډیره شکریا ادا کوم، خاص کر د میډیا درونو چې تاسو موږ درته دعوت درکو، تاسو راغلی دلته نن چې په کومه سلسله کې موږ تاسو راغوښتی، تاسو ته د هغې پته به وي چې په 24 فروری باندې دلته د اسلام آباد کورون نه یو ماشوم چې دی د هغه نوم محمد ایان ولد محمد نعیم د سکون نه واپسۍ کې چې روانو په ګاډي کې، نو نامعلوم کسانو چې دی هغه تقریبا د ورځې داسې په کم 2 بجو ټایم کې هغه د ګاډي نه غوا کړلو، او د دې نه پس چې کوم دی بیا چې کله دا غوا شو پولیس ته اطلاع میلاو شو، پولیس دې کې امیجیټلی چې دی خپل یو FIR رجسټر کو او د ملزمانو تلاش شروع کو. دې سلسله کې DPO 400 عرفان الله خان چې دی یو پورا منظم طریقې سره انویسټیګیشن شروع کو او دې لپاره مختلف ټیمونه جوړ کړ چې کوم هغه څه کسانې د اپریشن د لپاره ډیډیکیټ کړه او څه کسان چې کوم دی هغه خاص د انویسټیګیشن لپاره. په دې دوران کې چې دی کوم فیملی چې کوم دا هغې فیملی ته د نامعلوم نمبرونه کالونه راتلل شروع شول، او په هغې کې چې کوم دی د فیملی نه د تاوان ډیمانډ هم پکې وشو چې فیملی ته وویل شو چې تاسو موږ ته 6 کروڑ روپۍ چې کوم دی دا موږ ته راکړئ د ماشوم د بازیابۍ دپاره. چونکې پولیس دې کې په یو ډېر ساینټیفک طریقې سره خپل تفتیش شروع کو او DPO صاحب خپله نگراني کوله، نو دې کې دیو تفتیش په نتیجه کې دیو څه نمبرو ته ورسېدل او د هغه نمبرو په سلسله کې چونکې هغه یو ډېر 3-4 ورځو یو ډېر انتهایی ټایرنګ غونته کې ایکسرسایز او DPO خپله سوپروایز کولو په مختلف ځایونو کې دیو چاپي ووالې او بیګا د شپې چې دی د دیو یو ټیم چې دی هغه په حسن ابدال کې په یو ځای باندې ریډ وکړو او د هغه ریډ په سلسله د په نتیجه کې چې دی هغه ماشوم چې دی هغه بالکل سیفلی ریکور شو او هلته نه د ملزمان چې کوم تاسو وینئ دا ملزمان پکې گرفتار شول. او دې اپریشن کې چې کوم دی د پولیس ټول افسرانو خاص کر DPO 400 SP انویسټیګیشن او د هغه ټیم چې دی هغه ډېر د پروفیشنل طریقې سره انویسټیګیشن کړی دی، هغه بالکل په ساینټیفک بیسس باندې دغه کړی ده. دا انویسټیګیشن داسې نو چې لکه عام خلک تنګول یا د فیملی د پاره نور مسایل دغه کول، دیو بالکل په یو ساینټیفک طریقې سره لګیو. هغه چې کوم انویسټیګیشن دیو کولو د هغې ماته به وقتاً فوقتاً عرفان به ماته د هغې دغه راکول، نو زه په خپله ښه مطمئن وم چې انشاءالله دیو به یو دغه ته رسي، خپل یو منزل ته به رسي. بیګا د شپې د ماته کال وکړو چې سر بلکې ماخوستن زما د سره خبرې کېدې، نو ماته وی چې سر انشاءالله تعالی چې دی مونږ چې کومه پلان دی نو انشاءالله هغه به دغه کېږي. بیا د شپې لیټ د ماته کال وکړو چې سر ماشوم چې دی هغه سیفلی ریکور شو او کسان مونږ اریسټ کړل. دې سلسله کې چې کوم دی زمونږ یو خصوصي ټیم هغه ټول د ټیم ممبران د کوم سربراهي چې DPO په خپله کوله هغه دپاره مونږ ایجي صاحب ته د ریکمنډیشن کړي دي انشاءالله هغو دپاره چې دی توصیفي سرټیفیکیټونه او د هغو دپاره کیش ریوارډ چې کوم دی هغې به باقاعده یو تقریب به کېږي به او هغه ټول ټیم ممبران چې کوم دي کوم چې انتهایی پروفیشنل طریقې سره دې کیس تفتیش کړی دی هغو ته به مونږ به ورته انعام به ورکو په خپل طرف نه. زه تاسو یو ځل بیا ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر دی ماشوم والد صاحب ته نعیم صاحب ته هم ډېره مبارکات ورکوو چې ماشوم چې دی هغه سیفلی ریکور شو. تاسو که څه سوال جواب इसमें इस तरह है कि इसमें तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है. इंशाअल्लाह जो ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्क्लोज हो जाएंगी. अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें फैमिली की तरफ से ऐसी कोई बात नज़र नहीं है. कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? अगवाकारों का ताल्लुक ज़्यादातर ताल्लुक जो है ना वो 400 ज़िले से हैं, तो उसमें हम मज़ीद भी तफ्तीश कर रहे हैं चूँकि तफ्तीश का मरहला कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हमारे लिए आप लोगों के साथ शेयर करना मुमकिन नहीं होगा, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. अभी जो खुशी की बात यह है कि जो गैंग के जो अहम मेंबर हैं वो सारे पकड़े गए और जो बच्चा था जो मग़वी बच्चा था उसको बड़ा सेफली हमने रिकवर करवाया है. किसी खातून का भी किरदार नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल जी, इस केस को हम चूंकि बारीकबीनी से अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चूंकि ये रात बहुत लेट ये ऑपरेशन हुआ था, उसमें ये बच्चा रिकवर हुआ, मुलजिमान पकड़े गए. तो जैसे मैंने आपको बताया उनको हसन अब्दाल से इधर लाने में टाइम उनको लगा, तो जूँ जूँ हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो इस केस की जितनी कड़ियाँ हैं वो इंशाअल्लाह खुद ब खुद खुलती जाएंगी
اور اس کو جو ہے نا ہم کریں گے کہ کون کون ایلیمنٹس اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, کون کون اس میں انوالو تھے, کہاں کہاں رکھا گیا, کہاں کہاں یہ چیزیں ہوئی, تو انشاءاللہ وہ ساری کڑیاں جو ہے نا وہ کھلیں گی. سر یہ گینگ پروفیشنل ہے؟ دیکھیے جی, یہ جتنے کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہوتے ہیں یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ آرگنائزڈ کرائم ہے, یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ سے کوئی چیز چرانی ہے. ان کے بڑے آرگنائزڈ اور سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب اس قسم کی وارداتیں یہ کرتے ہیں اور پھر ٹیکنیکل سائٹ پر یہ آپریٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی اس میں ایک سوفسٹیکیشن ہوتی ہے. تو بالکل یہ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی اس کو جو یہ آگے یہ تفتیش بڑھتی جائیں گی تو یہ ساری چیزیں آگے کھل جائیں گی. ان کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, موبائل وغیرہ. جی, ان کے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے ادھر, یہ ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے جو استعمال ہوا ہے, جو سیل فون استعمال ہوئے ہیں, جو سم استعمال ہوئے ہیں, اب یہ برآمد ہو گئے. ان کا جو سیلولر فورینزکس ہے یہ ابھی ان کی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اس کو انالائز کریں گے. ہماری جو ٹیم ہے جو اس موبائل فورینزکس پر کام کرتی ہے وہ اس کو جو ہے نا ابھی اس پر فردر انویسٹیگیشن کرے گی. اس میں مزید چیزیں بھی انشاءاللہ کھلیں گی. سوری, ابھی اس میں جو ہے نا جیسے میں نے بتایا مین جو آپریٹو تھے وہ تو ادھر ہی سے اس ڈسٹرکٹ سے آپریٹ ہوئے ہیں. ابھی ہم یہ کنیکشن جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا کون لوگ تھے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اکراس دی بارڈر, مطلب دوسرے صوبے میں انہوں نے کس طرح یہ فیسیلیٹیٹ ہو گئے ہیں, کیسے ادھر چلے گئے, کہاں کون کون انوالو تھے, کہاں کہاں اس کو رکھا گیا. تو ظاہری بات ہے وہ چیزیں جو ہے نا اب انویسٹیگیشن کے مرحلے سے میں ہمیں جو ہے نا وہ آگے پتہ لگیں گی. تھینک یو. زه نعیم خان د عیان پلار یم او زمونږ سپیشلی لکه دړه د ګهرایونه زمونږ چې کوم چیف سیکرټري صاحب دی, آئی جی صاحب دی, ڈی جی صاحب دی, زمونږ ڈی پی او صاحب دی, ایس پی انویسټیګیشن دی, د 400 چې څونه پولیس دی, د هغې نه د حد نه زیات زه شکریا ادا کوم. ډېر انتهایی سیټسفاید یو. دوی چې کومه طریقې سره دا وکړو نو زما په خیال چې داسې خو به پاکستان کې ناممکن وي, بل دی چې کوم موږ سره دوی هیلپ په کومه طریقې سره زموږ د ماشوم دوی راوچت کړو, موږ ته حواله کړو په کومه انداز باندې. نو هغه یو متل کېږي چې یاره څنګه کې پی کې پولیس مثالي دي نو دی وي به انشاءالله دی نه به بیا هم داسې وي. نو موږ ډېر خوشحال یو, موږ ډېر شکریه یو. هغې نه علاوه زما خو زه ډېر غریب کس یم, ماړه دا وایي چې زه د 400 پولیس والا له 1,00,000 روپۍ انعام او هغې نه علاوه د سی ټي ډي والا دي یو 10,000 هغوی ته زما طرفه ډېر معمولي څیز دی, خو زما زړه غواړي چې دا به ډېر معمولي وي. خو سپیشل برانچ والا دي هغوی دپاره یو 10,000 روپۍ او زه شکریه ادا کوم او بیا بیا به شکریه ادا کوم او ہمیشہ دپاره به ادا کوم انشاءالله. میرا نام نعیم خان ہے, ایان کا باپ ہوں اور میں چیف سیکرٹری, آئی جی صاحب, ڈی جی صاحب, ڈی پی او صاحب, انویسٹیگیشن اسپیشل برانچ, سی ٹی ڈی سارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جو لوگ بتاتے ہیں کہ کے پی کے کا پولیس مثالی ہے تو مثالی ہے, مثالی رہے گا, اور ہم دل کی گہرائیوں سے اس کو شکر گزار ہے اور ہم مطمئن ہے بہت زیادہ. اس کے جتنی کارکردگی کیے 101% ٹیکی کیا ہو ہم اس سے مطمئن ہے. میں اپنی طرف سے 1,00,000 روپے انعام 400 پولیس کے لیے, اسپیشل برانچ کے لیے 10,000, سی ٹی ڈی کے لیے 10,000. میں بہت غریب بندہ ہوں لیکن یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے, لیکن میں اس کو ایز اے انعام دے رہا ہوں تو بس اس کو آپ قبول کریں. شکریہ شکریہ. ما نوسې کېږي دا زما نوسې کېږي دا نیم زما خورې دی او بس دا 15 ورځې په موږ باندې بس خدای پاک تېرې کړي. او دا د سکول نه راته په رشقه کې په دا کوڅه کې تښتولي وو. هغه څنګه چې خو بس موږ خو استاد کې نو خو ماشومان راته لګیا و چې دا یې دلته را روان و, بس شاته یې اوچت کړه داسې لکه پنډوس یې د دې مرۍ نه ونیو اوچت یې کړه او یو یې غیب و. پولیس موږ له ډېره تسلي راکړه چې بهی خدای به پیدا کوي, تاسو دوا کوئ چاته وایي ما هغه. نو بس هغه الله تعالی بس هغه دواګانې د یارانو دوستانو د دې کلي د مشرانو د پولیس والو ډېر لوی محنت دی. د 400 پولیس ډېر بهادر پولیس دي او ډېر تکړه. هغوی چې څه ویلي بس خدای تعالی حق وکړو, هغوی چې موږ ته څه ویلي بس هغه وشول.
هېڅ هم نه دي کړي چینچی والا غریب دی هېڅ هم نه خبر او بس دا بس د یو ګیم دی یو دغه دی د ملک خرابوي او دغه کوي دې ماشومان د الله حق دشته د اوچت کړی یو ظلم یې کړی دی ظالم او خدای به یې تباه کړي او دا خو بس الله پیدا کړ ډېر په ښه طریقه باندې د پولیس په تعاون سره ډېر زیات بیت او ډي جي صاحب ډي پي او صاحب سچوګان او ډي سپي ګان او د ټولو به موږ له دا تسلي راکوله چې 15 ورځې کې به دا الله پیدا کړي تاسو تسلي نه هېڅ هم نه دي شوي بس پولیس هر څه کړي موږ ته څه ټلیفون یا څه دغه نه دي راغلي نه هېڅ بس داسې ده چې بس خبره دا ده چې د زړه یوه ټوکړه او هغه بېله شي نو زړه چېرته کار کوي مونږ ټوله ولا کوم یا چیس کله او یا م روټۍ خوړل او یا دغه خوړه چې دا به م رایادېدي دا زما د زړه بیمار یم هغه مرزو کې اوسېږم دا زما د دغې نه یوه ورځ مخکې ما له تپوس له راغلي دا ماشومه مو نو دا زموږ چېرته یېرېده یار بس خدای تعالی رحم وکړو او ډېر ښه په طریقه باندې کار وشو د پولیسو او د دواګانې د خلکو او د پولیس په تعاون او د پولیس په محنت باندې خدای پاک پیدا کړ